الله جل جلاله یو دوه درې ورځې مخکې په موتا باندې یو ډېر لوی فضل او انعام او کرم وکړ. هغه فضل او انعام او کرم دا و چې په موتا باندې د اسلامي کال د اسلامي نړۍ اولنی کال د اسلامي نړۍ یو نوی کال راوسته او د هغې اولنی میاشت شروع ده چې هغې ته محرم الحرام ویلی کېږي. نو راځئ چې دا نوی کال چې راغی د دې باره کې یو چند خبرې د قرآن او حدیث نه عرض کړو. اولنی خبره خدا ده چې الله جل جلاله په خپل کلام قرآن مجید کې فرمایي چې اثنا عشر شهرا فی کتاب الله، چې 12 میاشتې الله مقرر کړي دي او د الله په کتاب کې دي. او الله جل جلاله فرمایي دا هغه وخت نه مقرر دي د کوم وخت نه چې دنیا او اسمان او ځمکه جوړ کړي دي. خو الله جل جلاله دا غینا یو څلور میاشتې دي چې دا غي د محرم والی او دا غي د عزت بیان هم دې سره متصل کړي دي چې الله جل جلاله چې د کله نه 12 میاشتې مقرر کړي دي. په دې 12 میاشتو کې څلور میاشتې هغه الله جل جلاله د عزت او د اکرام قابل ګرځولي دي. د هغه عزت او د اکرام قابل میاشتو سره فهرست هغه محرم الحرام میاشت. غرض مې د دې خبرې نه داو چې کم ذهن او کم فهم شروع دی چې د دې میاشتې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په اول تاریخ باندې تدفین شوی دی او د دې میاشتې په نهم یا په لسم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د اهل بیت نور افراد شهیدان شوي دي. نو دا یو ځام باطل دی د دې شهادت په خپل ځای مونږ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کدا اهل بیت نبی او کوم داسې صحابه نور صحابه وي دا غوی د پاره مونږ شهادت سعادت ګڼو. شهادت دا غوی د پاره شقاوت نه و چې دا غي د وجه نه په دې میاشت کې مونږ ماتمونه مناو کو او په دې میاشت کې مونږ غمخواری وکړو او دا غوی سره په غم کې شریک شو. نو دا یو ځام باطل جوړ شوی دی. د دې په غرض باندې یو دوه خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. دا غدوه خبرونه اول دا خبره ده چې د محرم میاشت دا الله جل جلاله په خوانه د عزت او د اکرام والا ګرځولې ده. د دې خبرې دلیل الله جل جلاله په قرآن مجید کې هم بیان کړی دی چې کفارو به نصیحه کوله وانما النسیء زیادة فی الکفر. الله وی نصیحه چې دا تاسو کوئ دی به نصیحه دې ته ویلې چې دا څلور میاشتو به دوی دومره عزت کوو چې په دې کې به جنگ نه کوو، په دې کې به دشمن نه بدله نه اخسته، دشمن به خوا په خوا ناستو خو دې به بدله نه اخسته. د دې څلورو میاشتو بختورې به ګڼلې، عزت به کوو، اکرام به کوو. په دې میاشت کې به دوی جنگ او جهاد او قتال هېڅ شی نه کول. نو دوی به بیا نصیحه شروع کړه. نصیحه دا معنا چې د رجب میاشت به واړولې بلې ته ویل دا رجب نه ده دا بله ده، رجب به بیا راشي. نو الله ویلې دا الله جل جلاله په دې باندې رد فرمایا چې پردا د اکرام او د عزت میاشتې دي، په دې کې د خپل نحوست مه داخلوئ، په دې کې د خپل زعمونه او زعم باطلونه په دې کې مه داخلوئ او ذهني فیصلې په دې کې مه کوئ. الله جل جلاله د عزت او د اکرام وړ قابل ګرځولي دي. موتا ته پکې داخل نشته چې د صحابي په شهادت باندې په دې میاشت باندې ته د سپېرتوب حکم ولګي. د اهل بیتو په شهادت باندې ته په دې میاشت باندې راپاسې د سپېرتوب حکم ولګي. الله جل جلاله د اکرام وړ ګرځولي او ته د سپېرتوب حکم لګي. نو دا د اسلام نه سراسر خلاف دی. دا د اسلام نه خلاف ځام باطل دی او دا ځام باطل دا شیعاګانو ګرځولی دی او شیعاګان په دې باندې خوشحالیږي چې مسلمان دی هم په دې میاشت کې زموږ غونته د یزید پیدا شوی ماتم مسلمان دی هم زموږ سره ماتم مناو کی او زموږ مسلمان هم ساده ګرځېدلی دی چې په دې میاشت کې واده نه کوي. وایي دا میاشت سپېره ده، په دې میاشت کې نور خیر ښېګڼه نه کوي، دا میاشت سپېره ده. دا میاشت سپېره نه ده، دا میاشت بختوره ده. او کوم صحابه چې دې میاشت کې شهیدان شوي دي د هغوی د وجې نه دا میاشت نه ده بختوره، نه د هغوی د وجې نه دا میاشت سپېره شوې ده، نه هغوی سپېره وو، بلکې هغوی ته هم د دې میاشتې په وجه باندې به الله جل جلاله چې هغوی ته په بختوره میاشت کې شهادت ور نصیب کړه د هغوی د شهادت اجر به دوګنوي. هر سړی د اهل بیتو په شهادت باندې غمګین و، هر سړی د اهل بیتو په شهادت باندې خفه و. دا نه چې کوم مسلمان دا خبره کوي
بیا تر پاسه دا حکم ولګي چې دا د نبی رسول الله والسلام د نوسو په وینو ته دل باندې راځي نه دا مطلب نه دی خدا زعم باطل هم دی مشهور کړی دی چې په دې میاشت کې د استاون تماتم مراو کی چې دا سبا يهودي يمني هغه شروع کړی دی عبد الله بن سبا شروع کړی دی د یزید د کور نه ماتم راوتلی دی دغه ماتم د مسلمان د تاسو سره مناو کی ته په دې باندې خوشالېږي او ته په دې باندې چې کوم دی ځان ته داد ورکې او مسلمان ځان ته راکاږي او دغه ذهن باطل زعم باطل د مسلمان ذهن کې اچي چې ګوره دا میاشت سپېره ده دا میاشت سپېره نه ده بیا ځینې خلک وایي په دې کې خو د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت شوی دی کله ما ورته په دې خبره باندې سوچ کړی دی چې والد صاحب دی چې په کومه میاشت کې مړ شي دا میاشت چې په بل کال یا په بل کال کې راځي ته پکې ودونه کې هغې ته سپېره نه دی فرق څه شی دی په دې کې چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې میاشت سپېره کېږي او ستا هغه پلار چې په 15مه صدۍ کې پیدا شوی دی د هغه په شهادت یا د هغه په مرګ باندې میاشت نه سپېره کېږي دا هسې زغم باطل دی ښه ودونه کوئ په دې کې واده به دې بختور وي قرآن کې چې کوم آیات د واده باره کې راغلی دی په هغې کې وخت نه دی مقرر کړی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع الله جل جلاله په دې کې دا نه دی ویلي چې ته په محرم کې مه کوه ته په رجب کې مه کوه په دې نورو میاشتو کې کوه الله جل جلاله ویلي چې کله موقع مهیا شوه وس دې راغی طاقت دې راغی پیغمبر خدا دې دا وضاحت کړی دی چې کله دې وس راغی طاقت دې راغی واده وکوه چې په هر میاشت کې دا خو بختوره میاشت ده دا خو د اکرام قابله میاشت ده په دې کې دې چې واده وکړو دا به د برکت نه ډک واده او چې په دې کې د واده وکړو علما وایي په دې کې واده کوي په دې کې واده کول علما فرمایي بهتر دی ځکه چې د دې کې د واده کولو سره یو عظیم بدعت ختمېږي چې د ډېر زمانې نه دا بدعت را شروع دی او دا ځان باطل را روان دی چې په دې میاشت کې واده مه کوئ دا میاشت سپېره ده دا هسې ځان باطل دی په قرآن او حدیث کې چې د واده دپاره کوم حکم راغلی دی هغه حکم مطلق دی د هغه مقید نه دی د وخت سره چې نه ته به په حرام محرم کې به نه کې په سفر کې به کې یا به په رجب کې نه کې په رمضان او شعبان کې به کې دا هیڅ حکم نشته دی دا مسئله نشته دی صریح قرآن او حدیث په دې باندې موجود دی چې په دې میاشت کې هم واده کول بهتر دي حکم مطلق دی نو په دې میاشت کې علما فرمایي واده کول بهتر دي محرم میاشت څلور چې کم دي هغه ټوله کې واده کول بهتر دي او دا چې کم دی هسې ځامې باطل جوړ شوی دی د خلکو بیا په دې کې مونږ یو بل شی هم راښکاره کړو څوک پکې الواګانې پخوي او څوک پکې چوري پخوي نو دا هم یو ځامې باطل دی دا هغه د یهودو دا هغه د عبدالله ابن سبا د هغوی رسم او رواج دی چې موتا پښتنو ته نو دغه یهودو په واسطه را رسېدلی او زما او ستا او د دین په مابین کې تنفر پیدا کوي ما تا د دین نه لرې کوي نو لہذا مسلمان ته پکار دي کوم ځای باطل چې د یهودو نه را روان دی د هغې د ختمې دپاره هغه کار وکړه چې دوی پې خفه کېږي په دې میاشت کې هغه کار وکړه چې دوی پې خفه کېږي دوی ماتم کوي ته خوشحالي مناو که په دې خبر خوشحالي مه مناوه چې د پیغمبر صحابه شهیدان شو نه نه د دوی د زعم باطل د ختمولو دپاره خوشحالي مناو که په دې میاشت کې واده وکړه په دې میاشت کې نور داسې کارونه نو لہذا د مسلمانانو نه زه دا اپیل کوم چې د رد شیعیت باره کې چې څومره کورسونه کېږي تاسو پکې شمولیت وکړئ د شیعیت باندې پوه شئ د اسلام په جامه کې چې اسلام ته ډېر ضرر رسېدلی دی هغه دا د عبدالله ابن سبا یهودي اولاد دی چې هغه موسوم دي په شیعیت او رافضیت باندې د قادیانانو نه هم زیات دوی اسلام ته ضرر ورکړی دی د اسلام دپاره کینسر دی کینسر نو لہذا د دوی نه احتراز پکار دی د دوی د عقایدو نه خبرېدل پکار دی موتا او غافل ناست یو خواص هم د دې نه غافل دي خواص هم د دوی د عقایدو نه غافل دي اوس وخت کې په دې باندې بل اتفاق په شیعه باندې چې شیعه بل اتفاق کافر وو کافر دی او کافر به وي د شیعه نه د کفر تاپا نشي لرې کېدلی که په مخکې زمانه کې چا د کفر فتوا نه ولګولې د هغوی دپاره وجوهات دي انشاءالله العظیم هغه وجوهات به ښه مفصلا وایو او د دو په عقایدو باندې به
خم فصلن روشنائی اچرو رد شریعت انشاءاللہ العظیم پورا سیریز به بده باندې راځي. الله جل جلاله کې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.